अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिश शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व औलादुल मअसूमीन हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क़ि अजमईन। मुमिनीन, लकद څرنګه تاسو ته پته دی چې نن ورځ کوم مناسبت لري، هغه عظیمه ورځ دی چې دا عید اکبر دی. دا عید انبیاء دی، دا عید امامت و ولایت دی. ځکه چې دا عید غنی سر انجام نوی شوی، نو پروردگار عالم د قرآن مجید پاکو آیتونو کې دا حکم صادر کړی و چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای حبیب ادمه، کچره دا پیغام ته ونه رسول، نو د دې مطلب دا دی چې تا د ما د رسالت هیڅ ډیوټي نه دی کړې، هیڅ کار د سرانجام نه دی کړی. ساره د رسالت کوم فرض هغه ادا نه دی کړی. پس ځکه دې د وجې دا عید ډېر عظیم عید دی. خو خوشقسمت دی هغه کس، هغه انسان څنګه د عید غدیر حقیقت نه ځان خبر کی او دا عید عید امامت ولایت دی، د علی ولایت خپل زندگی کې مکمل عملی کی. دا 24 گھنٹے د علی ولایت باندې کله زندگی تیروي، نو بس کاستا بیا مبارکباد ورکول پکار دي. که صرف خپل سره علی علی غږونه کوي او نور کارونه ټول د علی د دشمنانو وي، نو کاس بیا د علی دوست نشي کېدای. اما سب امد برابر محمد و اهل بیت محمد بلندتر محمدی سلام شاباش. بس نن دمو دا پروګرام چې یو مناسبت دی د انتخابي د ټولو اول او دویم مناسبت دی د مو د قرآن سنټر څو ماشومانو پنځو قرآن کریم ختم کړی دی. د هغوی د امین پروګرام دی، ختم قرآن کړی دی. دا د هغوی والدینو لپاره د مبارکباد او هغوی لپاره د مبارکباد، موږ ټولې جامې لپاره او موږ نچیزو کسانو لپاره د مبارکباد یو بهترین ساعت دی. پس زه زیات مزاحم نه جوړېږم، غواړم چې د پروګرام باقاعده آغاز تلاوت کلام مجید نه وکړم. هغه دپاره زه خاص کوم سید هدي حسین او دغه ګروپ ته چې راشي مینې سره د دې پروګرام آغاز تلاوت کلام مجید نه وکړي. هدي حسین دغه ګروپ ابو احمد دپاره بر محمد و اهل بیت محمد سلام صلی الله علیه